پسانخه پېښور پولیس لاین کې د 400 د شهدا شمېر 13 ته رسېدلی دی، کومه کې چې 2 ډي اس پیز، 1 سوپرډن، 2 سب انسپکټران، 2 SI، 1 حوالدار او 11 کانسټېبلان شامل دي چې په خپلو کلو کې جنازې ادا کړې شوې، چې د سیمې عوامي، سماجي، سیاسي خلقو په شمول DPO 400 سهیل خالد خان او د پولیس نورو اعلی چارواکو پکې ګډون وکړو او دغه شهدا ته سلامي وړاندې کړه. जी 400 की टोटल 18 शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें DSPs भी हैं, इंस्पेक्टर हैं, ASI हैं, कांस्टेबल्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है सारा. अभी तो मेरा ख्याल है कि क्लियर हो चुका है सारा. 400 का इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. 18 शहादतें जो हैं एक बहुत बड़ी तादाद है, मगर ये है कि 400 पुलिस जो है वो इन्हीं के नक्शे कदम पे काम करते हुए इंशाअल्लाह ताला अपने मोरल को हाई रखेंगे और मुल्क के लिए आइंदा भी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी तो देंगे. د بالا ماڼۍ SHO مراد خان جنازه په ډکی کې ادا کړې شوه. د هغه رشتہ دارو خیبر نیوز ته وویل موجوده وخت کې په انویسټیګیشن وینګ کې موجود او په بالا ماڼۍ کې د تعیناتي و چې په دې ورځ باندې راغلی او GIT میټینګ لپاره پولیس لاین ته د مونځ وخت چې کله شو نو دې منزل رالو او د دغه ټیم باندې زه د دوی نه روان شوم. زه لاړم هډ کوارټر ته هلته لاړم منزل او دوی دلته پاتې شو. خو چې زه هډ کوارټر رسېدم نو ما ته اطلاع وشوله چې دلته کې داسې ناوله پیښه وشوله، چونکې موږ د ماښامه پورې خپل تګ و دو تلاش وکړو، خو موږ کور ته اطلاع نه کوله چې پته ونه لګېږي کور کې چې موږ د هر څه وګورو، حالات سنبال کړو. د هغې نه بعد چې کله ما ته پته ولګېدله نو بیا ما د ورور سره او د کور سره رابطه وکړله چې دغه رنګ مسله شوې ده. مراد خان د شهادت د مرتبې ته رسېدلی دی او الحمدلله موږ په دې باندې فخر کوو. زه خپله باندې په دې پولیس کې یم، سب انسپکټر یم، زما نور د تره زامن دي، زموږ د دې فیملي پکې ډېر ممبران دي او موږ ټول هم داسې غواړو چې داسې شهادت ته خدای موږ ته هر چاته نصیب کړي. د DSP رب نواز د جنازې نه مخکې د ابن امین او افتخار چې دواړه جګري دوستانو او اوس یې ودونه شوي، د دواړو جنازه په یو ځای ادا کړې شوه چې په زرګو خلکو پکې ګډون کړی و. منګه ډیر زیات خپای په دې باندې، ډیر غمجنی، ټول علاقه په دې باندې ډیره زیاته خپه ده او موږ دا غواړو چې یاره د دې شفاف انکوایري وشي او د دې معلومات وشي او کوم افسرانو نه چې کوتاهي شوې ده په پېښور کې هغه د فورا ډسمس کړی شي، ځکه چې په سوونو خلک چې دی په دې کې مړه شو او د دې پته ونه لګېده او د دې نه د تپوس څوک نشته. نو موږ وایو چې د دې تپوس دې وکړی شي. 2 ملګري د هغه یو ورور چې افتخار دی، بل ملګری دی ورور دی ابن امین دی، خو د بل یو زوین دی شکیل نومې ما سره سکاوټ ټریننګ کې شهید شوی. هغه هم سکاوټ مطلب د خلکو د خیر ښېګړې کار دپاره دا 2 شهیدان ورکړه دی پلار او ورسره ابن امین. دا ولې دا داسې ورکولی کېږي؟ د دې به څه تپوس نه څوک کوي دا 15 کاله کې څوک لګیا دي دا کوي. 400 کې نن هوا خمجنه په هره سترګه کې اوښکه او په خوله یو سوال چې دا چا، ولي او پسه او قصور یې څه و، ځکه چې دوی خو د الله په کور کې خپل رب ته مخاطب وو. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز 400.